بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار چینل نه د سټوډیو لومبنی نمبر ویډیو. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو مخکې زموږ یو کورس کتلی و د اډاسټي چې ډېر یو وړیک غوندې شان سافټویر و او په هغې کې موږ آډیو طریقه کار ټول خولو. اوس د هغې نه بعد زموږ یو نوی کورس کوم چې پیډ میلاوېدو هغه هم اوس انټرنیټ ته به فری اپلوډ شي. کوم چې تاسو صرف په کمپیوټر مایک او سافټویر باندې تاسو خپل اواز اعلی کوالټۍ سره جوړول غواړئ نو بالکل زموږ دا کورس مکمل وګورئ او په خپل کور کې ځان له خپل سټوډیو جوړه کړئ او خپل اواز پکې ریکارډ کوئ. ګرانو کتونکو، اډاسټي چونکې ډېر یو وړیک شان سافټویر و، تاسو ته زه خیر دی هغې یو ویډیو موږ چې کومه 5 نمبر ویډیو وه نور موږ نه انټرنیټ ډیلیټ کړی وې هغه زه تاسو ته پلی کوم. ګرانو کتونکو، دا هغه ویډیو دا کوم چې موږ د اډاسټي سافټویر تاسو ته خولی وه. اوس چې کوم سافټویر دی نو هغه دی اډاب. اوس زه تاسو ته به د اډاب پوره طریقه کار پوره چل کې چې کوم نور افیکټس دي هغه به تاسو ته ښیم او د دې نه علاوه به زه تاسو ته دا هم پکې ښیم چې تاسو به کوم یو مایک استعمالوئ او بل تاسو سره کوم یو کمپیوټر پکار دی چې تاسو بالکل اعلی کوالټۍ سره ریکارډینګ وکړئ. چونکې تاسو به زما ریکارډینګ الریډي اورېدلی وي په فیسبوک باندې، یوټیوب باندې. او نو یار ستا په عشق فدایی یما، یار ستا په عشق فدایی یما، ستا د شنې روزي ز ارمانی یما، ستا د شنې روزي ز ارمانی یما. او کال په کال چې ګورم عاشقان درځي، کال په کال چې ګورم عاشقان درځي یا محبوبه ډېر زیات بې اثر. دغه ټول ریکارډینګ زه صرف کمپیوټر مایک او سافټویر باندې کوم. نو سافټویر چې دی هغه تاسو ته مو چې اډاب والی دی، هر کله چې د اډاب خبره پکې راغله نو هغه به یو پروفیشنل سافټویر وي. ځکه که اډاب فوټوشاپ سافټویر دی، اډاب آفټر افیکټس دی، اډاب السټریټر، اډاب اډیشن دی، نو دا ټول سافټویر پروفیشنل سافټویر دي او په غټو سټوډیوګانو کې هم داسې سافټویر استعمالیږي. نو مینوالو، زه به ته پکې دا طریقه هم ښیم چې تاسو به صرف په مایک او کمپیوټر باندې څنګه آواز جوړوئ. نو اوس راځو، دا خو سافټویر چې د اډاسټي کورس ختم شو هغه سمپل غونتی کورس او ساده غونتی اواز پکې جوړېدو او اوس چې دی نو هغه به موږ تاسو ته د اډاب پوره طریقه کار پوره چل ښیم. په ګارنټۍ سره به تاسو انشاءالله خپل کور کې ښه رنګین طریقې سره خپل اواز جوړوئ. او کتونکو، اوس د دې نه بعد راځو مایک طرف ته. نو مایک موږ سره مختلف مایکونه کیدی شي او تاسو مختلف مایک استعمالولی شئ. نو مایک لومبی نمبر چې دی نو تاسو ایفورټک مایک که ځان دپاره واخیستو نو هغه هم ښه دی. که دې نه علاوه تاسو سمپل چې کوم امپلیفایر مشین د مایک استعمالیږي داسې به ورته ووایو کوم چې په دې جومات کې کوم مایک یا د ساوند سیسټم والے سره کوم مایک دغه مایک تاسو ښه مایک واخیستو په 1000-2000 روپۍ باندې کیږي نو تاسو هم پې ښه کوالټۍ سره اواز ریکارډ کولی شئ. د دې نه علاوه که تاسو صرف ایرفونز واخلئ، سوري تاسو ته زه شو کوم. کتونکو، که تاسو دا ایرفون صرف واخلئ نو هم دا ښه کوالټۍ سره ریکارډینګ کوي. تاسو که څونه هم زما ریکارډینګ ګورئ نو زه یا په دې یا په سمپل ساده مایک باندې کوم. نو تاسو ځان دپاره دا ایرفون هم اخیستی شئ. دې نه علاوه ایفورټک مایک تاسو ته مه یاد کوم، تاسو ته یې په سکرین شو کوم. دا ایفورټک مایک دی. د دې نه علاوه نور مختلف مایکونه هم راتلی شي د سمپل د ریکارډینګ دپاره. او اوس چې دی نو سیسټم کمپیوټر تاسو سره کم یو یا لیپټاپ یا سیسټم تاسو سره کم یو پکار دی. نو کتونکو، تاسو سره هغه سیسټم پکار دی چې کم کې 1 GB ریم وي
کم از کم چې 1 GB ریم وي په هغې باندې انسټال وي وینډو 7 8 8.1 یا 10 چې تاسو په هغې باندې کم از کم 64 بټ چې کومه وینډو وي هغه په هغې باندې انسټال وي. لکه زه تاسو ته شو کومه چې 64 بټ په کوم ځای کې لیکلي شوي وي. اوس سیسټم کې به تاسو ته مخامخ ښکاري چې دې باندې 64 بټ پرایسر په دې باندې لګېدلی دی او 64 بټ وینډو ورته انسټال ده. نو چې کم از کم تاسو 64 بټ وینډو انسټال کړئ په وینډو ډیسک باندې هم لیکلي تاسو تصویر کې شو کوم دې ته وګورئ په دې باندې لیکلي 64 بټ بعضې وینډوګانې ډبل وي 64 وي او یو 32 وي 86 هم د 32 دپاره استعمالیږي. اوس د دې نه علاوه تاسو که لیپټاپ دی نو هغه هم همدغه رنګې به تاسو استعمال کړئ او سمپل طریقې سره به بس تاسو نور کورس سره وګورئ. زموږ په ډسکرپشن کې به سافټویر موجود وي په هغې لینک به تاسو کلیک کړئ او اینه بعد به تاسو سافټویر ډاونلوډ کړئ. اینه بعد به موږ ورو په هغې باندې طریقه کار یادو. نو امید لرم چې تاسو به دا کورس چې کوم کسان سټوډیو خپله جوړول غواړي د سټوډیو د تلو نه ځان بچ کول غواړي د هغې د خرچې نه د هغې د تلو د خرچې نه نو بالکل تاسو دا کورس په ګارنټۍ سره که وکتو نو تاسو به په ګارنټۍ سره د آډیو انجینران جوړ شئ. ځکه تاسو که ګورئ نو زموږ داسې بعضې سټوډنټان به ومي داسې چې موږ کوم ته طریقې کار خولي چل مو خولي په پیسو باندې نو هغې طرف نه به هم بعضې که شکایت راځي خو سره ما دا خبره هم کړې وه چې زه به یې فري نیټ ته اپلوډ کوم. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي او نور ملګرو سره هم شیر کې چې نور ملګري مو هم د سټوډیو یعنی نور ناتخوانان ملګرو سره هم شیر کې چې هغې هم د دې کورس نه پیدا واخلي. او کتونکو دا به تاسو ته صرف ملاویږي په یوټیوب باندې. یوټیوب کې به کوم ځای کې ملاویږي جرار چینل کې به تاسو ته ملاویږي. نو اوس درنه زه اجازت غواړم د را روانې ویډیو پورې الله په امان.